سلامونه ملګرو. یو ملګری راته په واتس اپ د بکاخیل کوم کیمپ چې د مهاجرین چې دي د هغه څخه راته یو اس ام اس وکړو نو وایس کې چې راته وویلې چې ملتپال نیوز والا ایمیل چې هغه یو مهرباني به دي په موږ باندې غټ احسان او دغه خبره راله په دغه سوشل میډیا حتما وکړم چې ډېر د سختو تکلیفونو سره مخ یو، ډېر د اوبو د هغه معاضي هر څه سیستم چې کوم دی تاسو به دغه ښکاري دا تصویرونه په دغه کې ژوند کوي ملګرو. خو ما هسې سوچ کولو چې پښتانه لا هم د هغه زړو ښځو نه چې د بهر ملک نه راغلي دي د هغو ته د سپورټ او یا د هغو ته د کمپین یا د ټرین د چلولو نه لا هم وزګار نه دي. که چېرته د هغو نه وزګار شو نو بیا به راشي دا زموږ ویډیو به هم وګوري، چېرته به موږ ته هم لږ سپورټ راکړي، چېرته زموږ ویډیو د آواز به هم چېرته بر ورسوي. خو راځو نن خبره کوم که تاسو وزګار وئ که نه وئ وزګار. زه خو چې فیسبوک کولاو کوم هم دغه ویډیوګانو پسې ګورځم چې چېرته هم د پښتنو حالاتو د پښتنو مسایل ګورو پکې چې چېرته دغه ویډیوز راوالو دغه باندې خبره وکړو. ملګرو دغه بکاخیل مهاجرین دي چې دغه سره حکومت معاوضه کومه چې سره وعده کړې وه هغه نه هم پر شا کېږي. ورسره د اوبو چې کوم سیستم دی د څښلو هغه هم بلکل د نشتون برابر دي. زه ویلی شم چې بلکل نشته. نو د دغه لپاره د حکومتي چارواکو څخه غوښتنه کوو چې دغه لپاره یو کلک اقدام وکړي چې دغه ته کوم د هغوی د ژوند فیسیلیټیز دي، د کومه لایف فیسیلیټیز هغه ورته حتما پوره کړي، هغه ورته ورسوي. هغوی سره چې کومې کړې شوي وعدې دي هغه ورسره سر ته ورسوي، ځکه چې دلته تل حکومت صرف وعدې کوي، عملي کار نه کوي. نو باید د دغه لپاره په شریکه د غږ پردرګه کړو، دغه له اواز پورته کړو چې دغه خلکو سره مرسته وکړي، حکومت هر قسم تعاون ورسره وکړي، ځکه چې هغه ضرورت لري دا وخت چې دغه تعاون ته دغه مرستې ته دغه ضرورت لري، اړتیا ورته لري چې دغه ورسره حتما وکړو. ملګري دغه خبره مې تاسو سره شیر کوه، باقي ستاسو خوښه ده چې دغه دپاره پوسټونه ولګوئ، دا ویډیو شیر کړئ. دغه حکومت چارواکو څخه موږ غوښتنه کوو چې دغه ته حتما تاسو لږه توجه ورکړئ، دغه غریبانو ته، دغه په کیمپونو کې تیره خلکو چې مهاجر دي دغه ته حتما دغه ته کوم فیسیلیټیز دي هغه ورته ورسوئ. مننه.